سلامونه په خیرونه ګډ مارنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیک مرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د په خیر پښتونخوا یو بل انفارمیټیو اپیسوډ سره بلکې دی کې انټرټینمنټ هم وي نن اپیسوډ کې نو هغه ستا وخت دا څنګه ګوره په هم پښتو ون باندې او لیدونکو دا انفارمیټیو او انفارمیټیو هم د ځکه چې په دې کې چې د ځنې د کم خلک چې سوشل اکټیویسټ یا اکټیویټیز لري په هغه ولې سره موږ تاسو سره خبرې کوو اینڈ دا غي نه علاوه د انټرټینمنټ د دنیا سره چې کوم خلک تعلق لري نو ما سره یو اکټریس چې کوم دا یو اکټر چې کوم دا هغه پروګرام کې ملنه وي اینڈ اف کورس کوکینګ چې کوم دی نو هغه انټرټینمنټ کې راځي ظاهره خبره ده ډېر خلک چې کوم دی دا غي د اکثره خلک ما کتلې غوي چې ټایم می خنه دي ګنې به زه کوکینګ کوم سو کوکینګ هم زموږ د پروګرام شمه پخلی چې کوم زموږ د پروګرام حصہ ده لیدونکو نن ورځ چې کومه ده که نه نن حوالې سره داسې ویل کېږي چې بلکې زه وایم چې د فیب میاشت چې کومه ده نو هغه اکثره فیبروري میاشت چې کومه ده نو هغه د مینی میاشت د زیات خلک دغه د 14 فیب پورې که نه 14 فیب چې کوم دی هغه دی دپاره چې نن اووم تاریخ دی اووم تاریخ نه چې دی نو دا شروع شي دی ته د ګلاب ګل ورځ ویل کېږي ځکه چې تاسو پته چې دی نه پس خو به د ګلاب ګلونه هم ډېر زیات ایکسپینسیو شي سو د مینی یو اظهار کېږي اینډ بیا اف کورس ټول خلک چې کوم دی نن د ګلاب ورځ په دې کې نورې ورځې راځي او دا کیسه سلسله چې کومې ده د 14 فیب پورې روانه وي چې نو د ګلاب ورځ د ګلاب اسیم ډېر ښایسته ګل دی او په ګل دی د دې خوشبو ډېره زیاته ښه وي اینډ اف کورس موږ فیمیل دپاره چې کوم دی نو اکثره موږ چې کوم دی تاسو په ګورې ګجرې د دې اچو اور بیا په ګلاب کې څونه کلرز دي که نه نو دوی دا وایي چې زیړ چې کوم دی هغه د نفرت نښه ده سپین چې کوم دی هغه د امن نښه ده اور بیا هغې نه پس راځي ریډ دا د مینی نو د مینی خبره به کوو ځکه چې 14 فیب را روان دی زه تاسو دا خبرو کوم چې ډېر خلک د 14 فیب یا د ګل یا د دې څیزونو مخالفت کوي د هر چا شاته خپل یو سوچ دی زما دا سوچ دی داسې ورځې او داسې څه ورته وایي چې اکټیویټیز چې هغه په معاشره کې یا په سوسایټۍ کې پازیټیویټي خورئ مینه خورئ نو باید چې هغه موږ سیلیبریټ کړو نو ګل ضروري نه ده چې لکه ته خپل خاوند لا یا خاوندې ښځې له ورکړي یا چې د یو لور چا له ورکړي یا داسې نه دا د مینې اظهار موږ خپل څه وتې چې مور پلار سره هم کولی شو دا موږ بچو سره هم دا د مینې اظهار کېدلی شي دا کولیګس کې کېدلی شي هغه د رحمان بابا شعر دی وایي چې نظر کې دې څه عیب نه رحمانه ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته سو هر څه چې کوم دی هغه زموږ په ذهن او زموږ په نظر کې دی چې یو چا ته موږ په کم نظر ګورو که موږ یو چا ته ریسپیکټ عقیدت لرو سوري نو هغه زموږ په اکشن کې راځي هغه می او زه ته خبر کوم د مینې غځینې خلک وایي چې څه ضرورت دی د آی لو یو له څه ضرورت دی دا چې تاسو پته ده زه رس کې څو ځله مور ته آی لو یو وایم زه فون وکم زه په فون باندې چې دی نو امې ته څو ځله چې دی نو زه آی لو یو ما هغه به چې ته کې کلینیک کې چې ته ډاکټر سره یو نوم به وتیم مام هغوی دا ما تیسه دي نو زه وتیم آی لو یو نو کنه نو د مینې اظهار چې زه یم چې څونه زیات کېږي د هغه خلکو سره چې تاسو سره مینه کوئ که نه دونه کم دی ځکه د زړونو حال نه چې کوم دی نو یو الله خبري صحیح ده چې الله ته په ستا پړه کې څه دي که نه خو موږ انسانان یو نو موږ ته خپل اکشن ترو ښودل پکار دي چې بهی موږ یو کس سره او د ګلاب ورځ ده نو ګلاب یو سي هر هغه انسان ته چې کوم تاسو زړه ته نږدې دی کوم چې په تاسو باندې ګران دی اور یس دی سره ما ته رایاد چې اوکې زما خو دا خو چې زه شمار کوم نو زما څونه مشران دي څونه کشران دي چې ما باندې ګران دی پکار دي چې زه ګلونه ولیږم څه یو بهانه ده همیشه د خپلو سره مینه کوئ هغه خلک چې تاسو ورته نږدې د مینې اظهار کوي بیا چې داسې ورځې چې د ګلاب د ورځ وي نو بیا خو پکار دا ده چې تاسو یو ګلاب چې دی ولیږئ نو دا ګلاب به تاسو چې ګلاب به څه شي خو مړاوي به شي ختمه شي خو هغه انسان ته دا احساس چې اوکې دې کس ته زه په دې سپیشل ډے باندې یاد وم سو د ګلاب ورځ ده د مینې په مینه باندې سیلیبریټ کوي چې څوک تاسو ته ګران وي په فرینډس کې پخوا به دومره ښه دور و خلکو به چې کوم دی هغه کارډز به اخیستل داسې سپیشل ډیز باندې بیا به هغې باندې لیکل کول خلک یو بل ته به لیږل هغه بیا هغې سره پراته هغه کارډ چیرې په فلاني ورځ باندې ماته اوس هغه ډیجیټل ډول راغو واتساپ او میسیجز او پته نشته کوم اپ راغل نو هغه څیزونه چې کوم دی اوس سټیکرې دي زه وایم چې ګلاب هم تاسو په یو سټیکر ولیږئ چې بس دا د ګلاب ورځ ده نو داسې مه کوئ پریکټیکلي چا ته څه ولیږئ چا سره چې ملاو شئ نو ګل ورته ولګئ ګل ولا ورکړئ د ګل نه علاوه د مینې اظهار چې څنګه هم تاسو کولی شئ I mean like هغه تاسو کال کولی شئ هغه تاسو تللی شئ هغه تاسو د ګلاب نه علاوه هم چې کوم دی تاسو هغې چای باندې انوایټ کولی شئ ډینر ته انوایټ کولی شئ لنچ ته او دا
د مینې یا د ګلاب دا رس چې کومه ده یا ویلنټاین راځي دا صرف تر یوې رشتې پورې محدوده مه ساتئ ښځه خاوند او بوای فرینډ ګرل فرینډ او لور چې څوک هم ستاسو ژوند کې نه دې کې رور خور مور پلار خپل خپلوان ګران خواږه دوستان همکاران یعنی کلیګز ټول شامل کې هغه ټول خلک چې هغه ستاسو زړه ته نږدې او تاسو ته لګي چې او د دوی موجودګي ستاسو په ژوند کې یو ښه اضافه ده نو هغې سره د مینې اظهار کې کنجوسي مه کوئ او کنجوسي به نه کوو د مینې اظهار کې مو په خوراک کې خوراک هم به وایي که نه ډېر خلک داسې چې خوراک ته چېرته ځي که نه نو هغې چېرته لاړ شو نو شرمېږي نه نه خورم نه خورم او هغه ځای نه چې دی نه بیا وږي راشي او ځینې خلک لکه زما غونده کي وایي چې زه وږی یم که نه زه به ګدا نه یم چې ما ته ډېر څوک ست وکړي زه خپل ځان په خپله مړوم او د خوراک خبرې کېږي نو راځئ چې لاړ شو د شام پخلي طرف ته د دې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شام بنسبتي اینډ کوکینګ آیل جوړولو والا السلام علیکم شازیه وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ښه زه ټیک یم تاسو څنګه الله کرم جی شازیه نن به څه تیاروئ نن به موږ جوړو کړي پکوړه واو کړي پکوړه زما د مور د ټولو نه د خوښې ډش دی لږ باران موسم کېږي لګیا دی او لږ یخني ده پکوړې اړیو باران خو لا نه کېږي خو ما خیال چې محکم موسمیات چې کوم دی که نه نو هغې داسې ویلي دي څه امکان شته اسلام آباد کې خیر هسې یو دم باران شي که نه نو موږ خپل ریسیپي ته راشو ښه د دې دپاره موږ ته پکار دی 9 کېجي بیسن 9 کیلو ماسته او 9 کیلو موږ ته پکار دی ماسته اوبه دا تاسو چې کم دکان نه ماسته اخلي هغه ته وایي هغه به تاسو ته درکوي ځکه چې دې کې ماسته اوبه ځکه اچي کې دې کې یو خټاس راځي چې سمبل اوبه هم واچوي خو د دې سره یو خټاس راځي چې هغه کړي کې ډېر خوښ لګي نو یو ټي سپون موږ ته پکار دی یو نه 1.5 ټي سپون موږ ته پکار دی سور مرچ کې 1.5 ټي سپون موږ ته پکار دی مالګه 1/2 ټي سپون هلدی 1 ټي سپون اوچه دھنیا زیرا او دا دړه مرچ کې موږ ته پکار دی د تړکې دپاره پکار دی او 9 کیلو پیاز پکار دی او 9 کیلو آلوګان او موږ ته څلور نه 15 جوې اوږه پکار دي ښه د دې طریقه دا دی چې مخکې موږ ماسته کې دا بیسن پیسټ به جوړو شپږ ټیبل سپون د ماسته د بیسن چې دی دا به موږ ماسته کې اچو او دې سره 1/2 ټي سپون مالګه 1/2 ټي سپون مرچکې 1/2 ټي سپون هلدی او 1/2 ټي سپون دھنیا چې دی هغه به موږ دې کې اچو او پیسټ به جوړو بیا موږ شمع کوکینګ آیل کې हाफ कप शमा कुकिंग ऑयल के बाद 3 نه 4 प्याज چې دی هغه باریک به کټ کوو هغه لږ شانته براون به کوو هغه کې موږ د پیسټ اچو او دې کې 3 ګلاس اوبه مکس کوو او هغه به موږ لو فلیم باندې پخه کوو خو هغه موږ پرې دو بیا موږ خپل بل پیسټ به جوړو هغه پکوړو د پاره دی هغه کې موږ 9 کیلو بیسن هغه کې یو ټي سپون سور مرچ کې یو ټي سپون مالګه 1/2 ټي سپون هلدی 1 ټي سپون اوچه دھنیا دا به مکس کوو او هغه کې بیا موږ 3 نه 4 پیاز هغه تاسو خوښه د بار د څومره کوانټیټي تاسو ته پکار دی 3 نه 4 پیاز او 2 نه 3 آلوګان موږ باریک کټ کوو هغه پیسټ کې به مکس کوو او هغه سره موږ خپل پکوړې به جوړو چې تاسو کړي به تیار شي کنه هغه کې تاسو دا پکوړې به اچي او 15 منټ د پاره په دم آنچ باندې کې دی چې د پکوړې چې دی کنه هغه لګ نرم شي او بیا چې تاسو ډیش آوټ کړئ بیا هغه د پاسه تاسو یو تړکا به اچي شمع کوکینګ آیل کې 1/2 کپ شمع کوکینګ آیل کې تاسو څلور نه 15 چې دی دړه مرچ کې او 1/2 نه یو ټي سپون زیرا او 3 نه 4 جوې لہسن باریک کټ کې هغه سره موږ تړکا جوړو هغه موږ د کړي پاس اچو هغه یو ډېر خسته شانته خوشبو او ټیسټ راځي کړي کې نو ځکه موږ هغه تړکا چې دی هغه کړي باندې اچو او بیا موږ ډیش آوټ کو زما کړي به تیار شي ما دغه سوچ کولو چې امی اسلام آباد کې نشته کني ما باغیره خامخا وړې وکنه نو هغه په دې تاسو خوري هغه زیبانه وځو خورم بالکل صحیح ده نن کو کړي پکوړه تیاری او نن چې پکې دا د مستود او بو اضافه وکړه دا زما د پاره نه وی دا نو تاسو به چې دې زکې او زه خو زکه نه زکو چې سونم کوکینګ کیږي زما خو خدای خوراکه کول خو زه نشم کوکینګ کړي کوم ډېر مشکل ده مشکل ده زما خو چې د ډاکټر صاحب هغه بیا کوکینګ کې ډیره تکړه ده ما خیال چې هغه هر یو ډیش ډیر مزدار تیاری اور هغه خو خیر اوس پاکستان کې نشته دی خو د شازي د لاس چې کم دی نو زه به کړي پکوړه نن خورم خو تاسو یو ورکوټ شان بریک والے واپس راستانه کیږي ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو
موږ اکثره پروګرام کې داسې میلمانه راغواړو چې د هغوی د ژوند مقصد یا د هغوی کارونه داسې دي چې هغه موږ دې ته وهڅوي چې موږ هم داسې نیک کارونه وکړو او موږ په دې باندې هم پوه شو چې په دنیا چې دا آباده ده په هغې کې داسې نیک خلک شته دی چې هغه د نورو خلکو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. ما سره د داسې یو زه به ورته یم چې د ارګنایزیشن یا داسې به زه وایم چې داسې یتیمخانه چې هغه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ده، یعنې د هغې عمر د پاکستان نه زیات دی. هغې ادارې یا هغې یتیمخانې ډېرې هلې ځلې کړي دي، د هغې مشرانو ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي تر اوسه پورې ده. او دا یتیمخانه چې کومه ده دا په مردان کې. مردان هغه ښار چې په هغې کې زمونږ په انډسټري کې که موږ هغه که د ټلویزیون انډسټري وګورو په هغې کې ښه لیکوال دي، په هغې کې ښه شاعران دي، په هغې کې لوبغاړو کې کرکټرز دي، په هغې کې چې کوم دی اکټرز دي. او په دې د کله نه چې زما دا پروګرام شروع شوی نه پرله پسې تاسو ګورئ چې داسې ډېر شخصیات چې کوم دي سوشل اکټیویسټ راغلي چې د هغې تعلق د مردان نه دی. نو که زه دا وایم چې مردان یو د مردان خلک داسې دي چې هغوی په هره شعبه کې چې کوم دی د خپل ټالنټ یا د خپل د دې خاورې سره او د خلکو سره د مینې ثبوت بیا ورکړی، نو دا به غلطه نه. جناب ما سره د سرحدي یتیمخانې مردان چې کوم دی د هغې تنظیم سره چې کوم تعلق لرونکی دی ما سره ناست دی قاضي خضر ستړی مشي جي. ډېره مهرباني. ستاسو ډېره زیاته مهرباني، ستاسو طبیعت ټیک هم نه دی خو تاسو بیا هم رالی ډېره زیاته مننه. تاسو هم ډېره مهرباني چې موږ له یو اپورچونټي راکړه چې موږ خپل ارګنایزیشن حوالې سره څه ویلی شو. پکار ده ځکه چې زما لپاره دا خبره نه وي چې لکه یو ارګنایزیشن دومره زیات زور دی. اف کورس زه به لږ شاته نه به زه به دا شروع کړم ځکه چې دا ارګنایزیشن چې کوم دی نو دا په 1938 کې ما خیال چې د بنیاد کېښودلی شو. نو که تاسو لږ د دې بیکګراونډ موږ سره شریک کړئ او لیدونکو سره شریک کړئ چې کوم سرحدي یتیمخانه مردان د دې حوالې سره. ایکچولی جی هغه ټایم کې پاکستان نو جوړ کرسچن مشنری سکولز خو به وو، ای به خلکو له جامه کپڑا پیزار تعلیم به ورکو خو د اسلام تعلیمات چې دي هغه به نه ورکول. زما نیکه قاضي عبدالاکبر خان غازي چونکې چې هغه د تحریک پاکستان یو ډېر اکټیو ممبر او هغه چې دین 2 ګولډ میډل زما ته ملاو شوي، یو ولا KP ګورنمنټ ورکړی دی انسنګ هیروز اف انډیپینډنس، او یو ولا پنجاب ګورنمنټ ورکړی تحریک پاکستان ګولډ میډل. نو هغې 1932 کې چې دی نو دا ایشو ډسکس کو علامه اقبال سره لاهور ته یې لاړه، بیا ولا هغې دا مشوره ورکړه چې یو شوډ سټارټ انسټیټیوټ تاسو یو داسې اداره کولاو کې چې هلته کې تاسو د ماشومانو دغه شان کفالت کوئ. نو هغې ټایم داسې رجسټرډ ایز سچ داسې اداره نه وه. هغه ټایم بس زمونږ ګرینډ فادر چې و نو هغوی وی چې بس څوک خپل بچي نشي را ساتلی، راځئ زه به یې دله ساتم او زه به دای کفالت کوم. دس واز هاو اټ سټارټډ که نه چې داسې دا شروع شوه. ښه صحیح ده. ښه دا راته وایي چې کوم وخت تاسو خبره کوئ نو یو ډېر لوی انقلاب هغه راغی چې کله د پاکستان او د هندوستان په منځ کې کرښه راښکلی شوه که نه؟ صحیح ده. نو په هغې کې موږ دا وګورو چې هغه وخت موږ ګورو نو په هغه وخت کې که نه د غربت دې طرف ته ځکه زیات و چې کله تقسیم کېده نو د څنګه چې د ځمکې تقسیم کم شو داسې د څیزونو تقسیم هم کم وشو که نه. ځینې ډاکومنټریز دي چې هغه موږ کتلي دي نو هغه دا وایي چې مثلا کله چې پاکستان ته د ورکونې له تقسیم ظاهره خبر چې اوس یو څیز ته کور کې چې څنګه تقسیم کېږي نو لوښي مو همغسې سیم خو پاکستان سره داسې نه وو. هغې وایي چې که نه هغې له ډېر کم چې کوم دی تقسیم. نو دغه ټایم کې غربت ډېر زیات و، مشکلات ډېر زیات و. نو څه وایي چې ستاسو نیکه به دا څنګه مینج کړي او هغه وخت خلکو غربت او یتیمانان به افکورس زیات و ځکه چې د دې ځای نه چې کوم خلک و هغه هلته تله موږ هغه کیسې اورېدلي د خپلو مشرانو نه په کتابونو کې شته، په ډاکومنټریز کې شته دی. نو دغه غربت کې چې دا به څنګه مینج کړي تاسو که لږ موږ سره هغه شیر کړئ. ایکچولی جی داسې څونه چې نیک کارونه دي یا داسې انسټیټیوټس چې دي نو دا موسټلی چې دي چې دا الله د په فضل چلیږي. دې کې ستاسو نیت، ستاسو انټینشنز، ستاسو الله سره هغه تعلق هغه ډېر زیات میټر کوي چې هغه کله تاسو سره د الله مدد وي نو بیا داسې انسټیټیوټ چلول چې دي هغه اساني. څنګه چې ما تاسو ته وایي دا یو رجسټرډ انسټیټیوټ نه و او هغه ټایم کې غربت و. څنګه چې تاسو وایي اوسه پورې جي مونږ چې کله یعنی ماسټرز وکړو ما ایم ساینسز نه MBA کړې ده نو مونږه فور ا ګډ جاب مونږه ټک کراس کولو
او مونږ دلته جابز مونږ دلته 15 کاله اسلام آباد کې ما ملټا نیشنل کمپنی کې جاب کو دا ستاسو خبره ټیک ده نو زما نیکه چې دی یو خو دې انسټیټیوټ ته خپل ځای وقف کو بیا ورته ځمکه چې ده د هغې اجاره چې د هغې ورته وقف کړه او بیا چې دی نو د هغې د فرینډز او فیملی هغه ټایم کې چې څونه هیلپ کېدی شو د هغې خلکو مدد سره د دې ماشومانو چې دی نو هغه یو سیسټم چې دی هغه الله روان کو او اوس د یتیمخانې نه زموږ چې دی نه ایون لایک آرمی ته سیول سروسز ته ډاکټرز انجینیرز لیکچرر پروفیسر ایکسایز اینډ ټیکسیشن ډپارټمنټ ژوند داسې شعبه نشته چې هلته دلته نه زموږ د ادارې نه هغې ته واړه نه تللي صحیح ده ما سره وایي چې د ادارې د پاکستان په جوړېدو کې هم ډېر لوی کردار جی ادا بالکل کړی دی نو هغې باره کې مونږ ته وایي بالکل جی تاسو ته پته څنګه چې تاسو وی وسایل نه وو هغه ټایم کې والنټیرلی خلکو کار کوو والنټیرلی 1945 کې چې کله قائد اعظم صاحب یو پر راغلی د مردان ته نو هغې کې د هغې کمپني باغ کې د یو غټه جلسه وه جی نو د هغې زیاتتر مینجمنټ چې دی نو هغه هم د دې یتیمخانې وړو چې دی نو هغه کې د هغې په مینجمنټ کې هغې د دې حصه اخیستې ده او پلس داسې چې بس څونه د هغې ریکوایرډ داسې سروسز کیدی شو چې هغې لکه تحریک پاکستان کې مارچ کولو یا څه ځای ته تللو نو هغې کې به هغې باقاعده پارټیسپیشن کوو جی صحیح ده دا راته وایي چې اوس دور هم بدل شو دا تقریبا د 80 کلونه زړه خبره ده د ارګنایزیشن چې تاسو اوس خو ډېر ارګنایزیشنز جوړ شول لکه مخکې ما خبرو کوم ما سره د مردان ډېر داسې خلک راغلي چې هلته یتیمخانې دي دا راته وایي چې ستاسو یتیمخانې اوس هم هماغه میتډ دی چې ستاسو دوستان دي کې هیلپ کوي که نور خلک هم ډونیشن کوي او ډونیشن طریقه سره اوبویسلی جی وخت سره ایکسپنسز سیوا کیږي نو نور خلک عام کمیونټي چې دا هغه هم دې ته چې دی نو هغه ډونیشن کولی شي هغه زموږ هیلپ کولی شي دا یو نوبل کاز دی جی دا یو کیومولیټیو ایفرټ دی دا ستاسو زمونږ او دغه شان د نورو هر یو چې دی کې خپل رول پلی کی نو اله به چې دی دا معاشره چې دی امپروف کیږي دا یو انډیویجول یا یو انډیویجول فیملی هغې دپاره دا ممکنه نه ده دا یو کیومولیټیو او دې کې به موږ خاص کر چې وایي د مردان چې کوم لوکل کمیونټي ده هغې زمونږ چې دی نه دې کې بې انتها هیلپ کوي او موږ به هغې ته ستاسو پروګرام په وساطت سره جي او سلام پیش کوو چې دا 80 کاله د پاسه چلیدلې نو دې کې زموږ د مردان د خلکو چې دی موږ سره ډېر لوی هیلپ دی د دې وجه چې دی نو دا سیستم دونه وچلېدو ډے بای ډے دی کې امپروومنټس راځي اوس دا راته وایي چې دی د سرحدي یتیمخانې راته وایي چې دی کې څومره ماشومان دي اوسه پورې څومره ماشومانو کفالت تاسو کړی دی او دغه کفایت چې دا صرف خوراک دی که نه دی کې څه شامل دي ایجوکیشن هیلث دې کې خو چې موږ سره جي دي نو تھاؤزنډز اف ماشومانو سپور چې پاس آوټ شوي دي کرنټلی جي موږ سره چې دی نو 100 ماشومانو کیپیسټي ده خو موږ سره دې کې اډمټ چې دي نو هغه دې ټایم کې 80 دي د هغې وجه دا ده جي چې اول دا چې وه نو واحده اداره وه دې کې به بوپال نه انډیا نه بنګلادیش نه سریلنکا نه چاته به د هغې پته لګېده نه به دلته اډمیشن لا راتلل به خو اوس چونکې چې دی فیلډ کې چې دی کار ډېر شروع شو ځای په ځای داسې ادارې کولاو شو خلکو کې اویرنس رالو څنګه تاسو میډیا والا دی کې ښه پلی رول هم پلی کو چې دی کې خلکو اویرنس رالو چې دا هم یو فیلډ دی او د غریب مدد کول چې دی نو دا صدقه جاریه هم ده او د غریب او دې سره به زموږ معاشره چې دی هغه هم راوچتېږي نو ځای په ځای ادارې جوړ شي موږ باندې برډن کافي کم شو اوس اول به موږ څه ټایم کې بورډ هم لګولی چې موږ مزید اډمیشنز نه شو کولی اوس هغه مسله ختمه شو بل تاسو دا خبره وکړه چې دلته د ژوند هر یو نعمت چې یو ماشوم ایکسپیکټ کولی شي د هغه پیرنټس نه هغه مونږ د هغه د ورکولو کوشش کوو کو هغه جامه ده کو هغه کپړه ده کو هغه پیزار دی کو هغه ایجوکیشن دی کو هغه ریلیجیس ایجوکیشن دی کو هغه سکولینګ دی کو هغه ټورز لتلل دي کو هغه کیفیز ته تلل دي هغه کمپیوټر نالج دی انډور موږ سره بیډمنټن کورټ دی هغه واړه ډېر انجوای کوي یا موږ سره کامن روم دی هغې کیرم بورډ او ټیبل ټینس وغیرہ یو واړه ډېر انجوای کوي دغه شان موږ سره انډور ماسک دی او دغه شان موږ سره یو سټډي ایریا د باقاعده ډیډیکیټډ موږ سټډي روم وړو دپاره جوړ کړی دی چې هغه دی کې اوبویسلی هاسټل انوایرمنټ کې لږ کار کول سټډي کول ګران وي نو هغې له موږ یو سپریټ سټډي روم هم جوړ کړی چې هغه کې سټډي کولی شي کمپیوټر سرټیفاید ټریننګز کیږي دې نه علاوه چې دی نو هغې ته 24/7 الیکټریسټي چې د هغه اویلیبل ده دا خو اوس یخني ده نو پته نه لګي خو چې کله موسم دغه شي
نو بیا کله چې موسم ګرم شي نو بیا پته لګي ته جنریټرز هم لګېدلي دي سولر پینلز چې دي هغه هم ورته هغې ته لګېدلي دي دې نه علاوه هر ویک چې دی موږ ماشومانو له پاکټ منی هم ورکوو او سکول شوز هم کومګه والو نو سکولز الګ سے شوز دي او اینولی غیله موږ ایون سپورټس شوز هم موږ ارینج کوو مطلب دا دی چې هر یو نعمت چې ماشوم سوچ کولی شي د یو پیرنټ نه ایکسپیکټ کولی شي موږ ورکول کوشش کوو خپل لیمیټډ ریسورسز صحیح ده دا راته وایي چې څنګه تاسو ویل چې تاسو هر ممکنه کوشش کوئ چې ماشومان ته چې کوم مینا یا کوم توجه یا کوم سہولت چې د مور پلار په موجودګۍ کې ملاویږي هغه ستاسو طرف نه ملو شو دا لویه خبره ده صحیح ده اوس دا راته وایي چې دغه د ماشومانو څه ایج هم وي چې د دې عمر نه دې عمر نه اخلي هلای کې هلکان هم دي جنکې هم دي که نه صرف هلکان دي موږ سره چې دي جي صرف هلکان دي او د هغې ایج ګروپ چې دی پریپ کلاس نه والې ټل اف ایس سی پورې دي دغې پورې موږ سره تعلیم وکړي بیا د هغې ورساله ځي نارملي د خلکو دا خیالي چې یو یتیمخانه کې یو ماشوم چې د هغې څوک نه وي خو یو یتیمخانه کې داسې ماشوم نه وي یتیمخانه کې هغه ماشوم چې یا پلار مړی یا مور مړی یا کیدای شي دواړه خو تر ماما نیکه سم ګارډین د هغې څوک نه څوک ای هغه ګارډین هغې اډمټ کي او چونکې بیا د هغې د نه ایکسپیکټیشن چې یار دی به سبا سبق وي او دی به زموږ سهاره جوړیږي نو هغه زموږ چې کوم پیریډ دی هغه پریپ کلاس نه والې تر اف ایس سی پورې دی هغه چې وکړي نو بیا هم ولې زه فردر سپانسرشپ ګورم چاله فردر کالج کې اډمیشن وکم او یونیورسيټي کې وکم فردر مونږ کوشش کوو چې څونه مونږ هغه فیسیلیټیټ کولی شو زمونږ چې څونه فاینانسز دي د هغې مطابق او بل چې لاوارثه کم ماشومي هغه کیس مونږ نه الو هغه یا پولیس کیس ټیک شو جی یا مونږ هغه ای ډي سنټرز ته ریفر کو او یا چې دی نو هغه چایلډ پروټیکشن کمیشن نن سبا کې پی کې ډېر زیات اکټیو دی نو داسې کیسز بیا مونږ هغې ته ریفر کو چې د هغې ورثه تلاش وکړي ولې ځکه چې جی ون ډے دی به د ادارې نه ځي د دې یو سپیسیفک پیریډ له راغلی دی او دی به ځي او بل ماشوم به د ده په ځای راځي نو اوبیسلی کو تاسو سکول کالج یونیورسيټي هر ځای کې یو پیریډ خوي هغې پیریډ پورې تاسو هلته کیږي هغې نه پس تاسو ځای نه زموږ پیریډ چې دی هغه دا دی دا پیریډ چې کمپلیټ کړي دا ماشوم به ځي لاوارثه چې دی نو هغه به بیا موږ چا ته هینډ اوور کوو بیا هغې کې دا کوشچن دی او بیا د هغه لاوارثه چې دي نو د هغې بیا لږ ډاکومنټیشن هم پکار ځکه چې موږ یو ماشوم یو پراپر ډاکومنټیشن وشي د هغې نه پس یو ماشوم داخلو صحیح ښه دا راته وایي چې ستاسو سرحدي یتیمخانه کې چې دی د دې څنګه چې تاسو څنګه ځکه په دې باندې خو پیسې هم ډېره زیاته لګي افکورس هره خبره د بجلي بیل بجلي خو ګراني خو ورځ زیاتېږي صحیح ده اوس پر ماشوم که تاسو سره ایج تاسو وایي چې تقریبا اتیا ماشومان تاسو سره نو د اتیا ماشومانو خرچه بل د خپل سټاف هم ساتل پکار دی که نه الکټریسيټي بل یوټیلیټي بل بالکل بیا د هغې نه پس سټاف دی د دپاره به ټیچرز وي هغې دپاره لوک افټر کو دپاره چې کوم هغلته خلک کار کوي نو هغه ټول نو د آیا دا ټول څیزونه تاسو ته چې کوم دی هم د مردان د خلکو د هیلپ دغه کیږي که نه دې دپاره څه خاص ډونیشن کیږي یا د ډونیشن باره کې راته ځکه زما کنسرن دا دی چې آیا تاسو ته که د کله ډونیشن ضرورت نو تاسو بیا څه کوئ زمونږ خو جي یو اوبیسلی دونه ټایم وشي نو ستاسو یو پی آر شپ بلډ شي هغې کې چې دی جي نو زمونږ یار دوست فرینډز وغیرہ فیملی وغیرہ لوکل کمیونټي بیروکراسي مې کې راشي ایم این ایز ایم پی ایز هم راشي کې منسټرز هم راشي هغې کې چې دی نو خان خوانین دا ټوله کمیونټي پکې راشي جي نو مونږ چېرته یي ستاسو خبره ټیک ته زه اکثر خلکو ته چې till 2018 and 19 everything was balanced خو څنګه اکویشن داسې آوټ شوی دی چې اوس موږ سره ډے بای ډے اصل کې دا تاسو د 19 نه پس اف کورس 20 چې کوم دی پینډیمک وشو راغی کووډ وجه نه چې کوم دی نو غټ غټ بزنسونه چې کوم دی هغه غټ غټ ملکونه چې کوم دی هغه لاس کې روان دي نو بیا موږ په داسې یو ملک کې چې هغه سیاسي بحران دی هلته ډېر بحران مطلب دا دی چې موږ ته هېڅ پرډکټ کیدی نه شي چې سبا به څه کېږي که نه نو هغه وجې نه پرابلم دا دی چې زمونږ څیزونه ګرانېږي موږ ګراني رس په رس باندې زیاتېږي که نه نو دا یو خبر تاسو موږ سره ناستې موږ به تاسو نور تپوس هم کوو لیدونکو یو ورکوډ شانې بریک کولو واپس راسان کېږي جناب ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مه شئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو بله مېلمنه ناسته راځي هغه تقریبا 2 کاله کېږي چې اکټینګ کوي
सो هغه د نیو فیس ته او اسلام آباد کې چې کوم دی نو اوس چونکې د ډرامې د ایم ډي د وجې نه او داسې یو نیم بل چینل دی چې هغې خپل پروډکشن چې کوم دی هغه اسلام آباد کې کوي نو د دیزي خلکو ته هم یا ایون صرف د اسلام آباد نه پنډۍ نه یا اسلام آباد دا ځای چې لاهور هم خلک راتللی شي پېښور نه هم راتللی شي او پنډۍ اسلام آباد کې چې کوم ټیلنټ دی یا کوم خلک چې انټرسټډ دي په ټلویزیون هغې دپاره ډېره زیاته ښه موقع ده جی ما سره ناصره نیها ملک کیسی ہیں آپ خوش آمدید बिल्कुल ठीक आप कैसी हैं الحمدللہ اوکے جی نیہا تو آپ سے یہ شروع کریں گی میں یہاں سے اور ظاہر خبر ہے کہ دی اردو کی خبر کی نسبت سے اردو کی خبر کو پشتو آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی नहीं मुझे आइडिया है थोड़ा थोड़ा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आती बोलना भी नहीं आता अच्छा चले अभी मैं शाजिया से बात करूँगी जो मेरे प्रोग्राम में कुकिंग कर रही हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि हमने क्या बात की है ठीक है आप सुने ज़रा ठीक है जी शाजिया वो शाजिया जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया खैर शाजिया तासो प्याज कट कवे त खैर सर वाली कट कवे دا پکوړو د پاره اوکے हाँ ठीक دا پکوړو د پاره کټ کوم بیا د آلوګان کټ کوم تړکه شیزونه مونږ تیار کړی دي او تاسو شین مرچ کې او د زیره او دردانه مرچ کې مونږ تیار کړی دي کړي مونږ دلته تیاری کی لګیا دي آگے مونږ خپل پیسٹ واچول چې هغه تیاری کی لګیا کې آگے کې ذرا وخت زیات لګي کنه کم از کم یو غنټه بل لګي مرچکی کم اچوا اور دی که ته غواړې چې زیو خورم نو مرچکی او پکې کم اچي نه نه شین مرچ کې قسم نه لګي او دا چې دی کنه دا ساکو کې اکثر مرچکی زیاتی ما ته چې دینو شکایت ملو شه نن به کم اچو او اسیم زه وایم سور مرچکی چې کم دی یا مصالې چې کم دي هغه نقصان دی نه دی نقصان دی شین مرچکی چې کم دی نو هغه آیرن آی کی وی او هغه دومره نقصان نه راځي تور مرچکی چې دی هغه نقصان نه راځي زمونږ پرابلم دا دی موږ خپل خوراک کې دومره زیات چې کم دی سور مرچکی دا ستاسو سټمک او السر او پته نشي څه بیماریاں چې دی جوړې نو کوشش کوي چې کله کټوي کوي دا خو چې شازي اوري نو تاسو هغه سره هغه په سرکولو کې دومره مهنت کې دا هغه په خولو کې دونه مهنت چې تاسو د ایکسترا ډیر شیزونو ضرورت نشي لکه مرچکی نه مرچکی چې دومره زیات چې دا سکه نو ته به دا هغه په ټیسټ پوي شي د خوراک ټیسټ پکار دی چې ته خوري دا هغه ټیسټ پکار دی بھئی زدا شیز خورم ناغه مرچکی سی کنه هغه هوټل والا کوي کنه چې بیا هغه نه خلک وبا اخلي بیا هغه پیسې جوړي نه تم تاسو مرچکی زیاتی نن وکم مرچکی ننم کما چې اسیم کما چوا لکه ډیر مالګه ډیر غوړی ډیر مرچکی اسې نقصان دی نو مکه کوم خلکو چې خوخت نو هغه د شین یا تور مرچکی زیات یوز کی غوړی ځنی خلک د سپایسی هغه زیات خو دا کوشش کوي جناب اب بتائیں میں نے کیا بات کی आपने इनसे पूछा कि आप प्याज क्यों काट रही हैं तो उन्होंने बोला कि मैं पकोड़े बना रही हूँ इसलिए और कड़ी में 1 घंटा है समथिंग लाइक दैट मुझे ऐसा कुछ और इतनी मैंने उसके साथ डिस्कशन की वो तो आपने इतनी फास्ट बोली है इसलिए मुझे समझ नहीं आई लेकिन आपने ये बोला है कि ग्रीन चिलीज आर स्पाइसी एंड ऑल पठानों को मिर्चों वाला खाना बहुत अच्छा नहीं लगता सूट नहीं करता काइंड ऑफ इस तरह का मुझे कुछ समझ आया नहीं मैंने उनका कि लाल मिर्चें जो हैं वो नहीं सही होती इतनी तो आप ज़्यादा डालती हैं तो आप कम डाला करें अच्छा और अगर आपको वाकई मिर्ची ही खानी है तो फिर आप सब्ज़ मिर्च जो हैं या ब्लैक पेपर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर लें जी नेहा तो आपका कैसा आना कैसे हुआ शोबिस की तरफ अभी आपने सिर्फ 2 ही मेरे ख्याल में सीरियल्स आप कर चुकी हैं तो इसके बारे में बताएं कि इंस्पायर कहाँ से हुई इससे पहले आप एज ए मॉडल काम कर रही थी तो थोड़ा हमारे देखने वालों को बता दें नहीं एज अ मॉडल मैंने वैसे ही 1-2 ब्राइडल शूट्स किए थे तो आई थिंक मैंने हमसे ही स्टार्ट किया था यहाँ पे मैंने पहले एक सीन किया था सबार ड्रामे में मावरा हुसैन के साथ तो मैंने वो एक क्लिप था 1 मिनट का वो मैंने किया उसके बाद फिर मैंने अहदे वफा में एक क्लिप किया वो भी 1 मिनट का था और वो काफ़ी वायरल हो गया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो तो उसके बाद मुझे कॉल आई A+ से उन्होंने कहा कि आप हमारे चैनल के लिए आएँ ऑडिशन दें और अगर देखते हैं हम आप सूट करती हैं हमारे कैरेक्टर के लिए तो हम आपको रख लेंगे तो मैं गई वहाँ पे काफ़ी नर्वस थी फिर मैंने वहाँ पे जब ऑडिशन जाकर दिया तो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट कर लें फिर मैंने वहाँ पे उनके साथ प्रोजेक्ट किया एक फिर अभी मैं ग्रीन्स के लिए कर रही हूँ उसके अलावा भी 2-3 और प्रोजेक्ट्स उनके साथ ही हैं मेरे तो बस अच्छा तो जाहिर सी बात है आपका अगर हम आना हुआ है ठीक है तो पहले से आपका शौक होगा शोबिस में आने के लिए जी शौक तो मुझे बचपन से था अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी ऑब्वियसली यहाँ इस्लामाबाद में बहुत कम है जैसे मैंने पहले बात की एग्जैक्टली इस्लामाबाद में कोई ऐसा सीन है ही नहीं तो मुझे ये लगता था कि यार कराची कौन जाए लाहौर कौन जाए वहाँ पे रहना इतना मुश्किल है और ऐसे कोई रिलेटिव भी नहीं है कि आप वहाँ स्टे कर लें इतने लॉन्ग टाइम के लिए क्योंकि आपको पता है ड्रामास के लिए तो आपको पूरा साल या 6 मंथ्स एटलीस्ट रहना ही पड़ता है कराची या लाहौर में तो फिर मुझे जो इस्लामाबाद में जो काम मिलता है मैं वो कर लेती हूँ मुझे जो इजी लगता है
बिकॉज ये है कि लोकेशंस भी यही होती हैं, घर भी यही है, तो इजी रहता है। ठीक है, अब हम जो है तो नेहा मलिक से बात करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स काजी खिज़र साहब भी मेरे साथ हैं जो सरहदी यतीम खाने से आए हैं, और उन्होंने जो बात की कि 1938 से तकरीबन 80 अथिया कानून नज़िया, तो यही फिर मसला होता है, आप जब स्विच करते हैं ज़ुबानों को ना तो फिर आप उर्दू में शुरू हो जाते हैं। नो आगा चिदे वही कमज़ी कर मंगो को ज़नी द अखबारों कटिंग दी چې هغه زه غواړم تاسو سره شیر کوم. نو یو ما دپاره ډېر انټرسټینګ هم دی او دا هم دی چې باقي د دې خبره خو رښتیا هم ده. خو هغه وخت چې اخبارو کې څنګه خبر راتله د دوی د مشرانو حوالې سره یا د یتیمخانې حوالې سره، نو زه غواړم چې ځینې دا دوی دي کې محفوظ کړي دي بلکې صحیح ده. اور हाँ دا چې دی که نه सरहदी यतीम खाना मर्दान में डिप्टी कमिश्नर बहादुर की अचानक आमद ओके हाँ बेघरों का घर दा ज़िलक वाड़म चता सूगर दा वक्त की खैबर मेल अखबार और दा ईयर दे दादी जी 11 नवंबर 1949 दे और दा ची कमाता ची बेघरों का घर सरहदी यतीम खाना तालीम और कुरान मर्दान सुबह सरहद अपनी 12 साल अनथक कोशिशों के बाद वाओ जी दा चिकम दे दा खबर जिस तास्ते मजिदा दे जी द 1 सितंबर 1944 आई मीन लिख दा द पाकिस्तान द जोड़े दो ना मख के दा ओके जी ज़दा तास्ते खेमा दा दे जनाब उप्स सखुमाना प्रेवतल दा ओके दे निजी जियो का सब के खराब निजी सौदागा द न्यूज़पेपर कटिंग्स दी जे तासु गोरे दा खैबर मेल वाला दे दा تاسو ګورئ دا جناب زموږ کیمرې باندې اور دې کې و چې دغه یو پکچر دی هغه ټایم کې پکچر یو ډیره غټه خبره وه جی وړو پکچر دی هغه ټایم کې چې هغه ټایم کې دی په دې سرحدي یتیم خانه کې و. ها صحیح ده. دا تاسو خو به یاد یې که نه چې داسې لیکلي ځکه زما ته سکرین باندې ما ته نه ښکاري روشني ده. دا جي یو آرټیکل دی او ماشومانو یعنې روټین په حوالې سره چې روټین سي ښه صحیح ده جي. دې کې ما ته هغه د کوم چې قائد اعظم صاحب شاباشي ورکړی و که نه دا د بیا ستاسو یتیمخانې د ماشومانو د اغزا خبر پسې ګرځم چې خبر زرا پیدا کما اور دا مو کتل کنه صوبہ سرحد اور وزیر اعظم اور 1953 دا سے لیٹر دی دا مختلف لیټرز دي جی آی ټایم کې کارډ یو ډیر نایاب د هوجي خبره مو آی ټایم کې مختلف مان را خپل پروګرام کې ذکر کو په خوا بدوم رخو خلکو به کارډز لګل اور نو دې کې یو سو obviously دا هیستوري میکینګ خلکو لیټرز دي دې کې د لیاقت علی خان لیټر هم شته دې کې د سردار عبدالرب نشتر لیټر هم شته دې کې آیا چندری ګډ کارډ هم شته دې کې چې دینو مختلف داسې منسٹرز او پرائم منسٹرز لیټرز وغیرہ دي ها جی او دا چې تاسو وینئ چندری ګډ دام پرائم منسٹر اف پاکستان او زما رائټ سایډ ته چې دا تصویر راځي جی او دا هغه ټیم ګروپ فوټو هغه بلډینګ کې جی او دا آی ګیس 1950 سمثینګ نیوز پیپر دی خجی دام دی دا کارډ دی جی دا والی اسفات جی دا والی اسفات شو جی دا یا چندری ګډ عید کارډ شو جی دا نور چې دینو آی ټایم کې هیلث منسٹرز وغیرہ و جی نو obviously دا یو هیستوري دا خورو خلکو نه هیریږي که نه جی غا تاسو محفوظ کړي دا د ډېر غټ کار کړی. زه ایکچولی هغه نیوز پیپر کې هغه خبر پسې ګرځم چې کله قائد اعظم صاحب په خپله باندې د دې باره کې راته وي دا څه چې دی جمهور نیوز پیپر دی دې کې نیوز پیپرز خو ډېر دي جي خو چې کوم کې مونږ هایلایټ کړي گرین نو هغه زمونږ فیملی ریلیټډ یا آرفنیج ریلیټډ هغه دغه دی جي آرټیکل دی خدا هم خدای دا 1949 उर्दू में भी बोल दें कि मुझे भी समझ आ जाए कि आप किस नहीं अखबार तो उर्दू में नहीं आप बस आप अंदाजे लगाएं कि हम क्या कह रहे हैं ओके जी ما خیال دی چې زلته ورسېدم
دا जी कायद आजम साहब जी ना जी ना दा योम पाकिस्तान दी जी 1945 की योम पाकिस्तान जमून पजे के मनाव शेव जी पर 1945 के आओ जी आओ यो पाकिस्तान खवा वो जोड़म नवाव जी आओ खुदी ओ ऑनर की ओ फंक्शन कड़ो आई के मुख्तलिफ च द मर्दान कम लीडर्स वगी स्पीचेस वगैरह कड़ो दागी नुम पकी मेंशन दे और ची कम ख्यालात इजहार कड़ो टोल पदी आर्टिकल के च दे मेंशन दे नो आगी ऑब्वियसली ओ पैट्रियोटिक लीडर्स वगी कुर्बानी ورکړي نه بیا تاسو خبره کوي نه زداوي مچیرا کوم چې دا هغه وخت خلک وغي دا یو خوب وکنه جی چې هغه به دا سوچ کړي دا دی جی قائد اعظم محمد علي جناح دا یو خبر چې کوم دی کنه نه کدا تاسو موږ ته لګول ولې ځکه چې دې کی جی دا لیکلي دی چې قائد اعظم محمد علی جناح صاحب जब आप लाउड स्पीकर में तकरीर ख़त्म कर चुके तो आपने काजी अब्दुल अकबर खान गाजी को स्टेज पे बुलाया और उन्हें दोनों हाथों से आपने तपक्की दी और शाबाशी दी और कहा कि मैं तुम्हारी कुर्बानियों से बहुत खुश हूँ और ये यतीमों की खिदमत से जो तुमने तालीम और तरबियत इनके सीनों में कूट कूट कर भरी है दैट्स समथिंग वर्ड्स थी ډیر ښه دا چې اوس پاکستان سره روان دي کنه अभी मैं 1938 में यतीम खाना बना मर्दान में जब पाकिस्तान नहीं बना था और इनके दादा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बनने में उस तहरीक में और इसमें काफ़ी काम किया और यतीम खाना अभी तक चल रहा है तो ये न्यूज़पेपर है जब पाकिस्तान नहीं बना था तब के ठीक है फिर पाकिस्तान बना तब का तो अभी ये जो मैं देख रही हूँ और वो कह रहे हैं कि 1945 में ये योम पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे थे तो उस वक्त मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों को एक ख्वाब था अब जब पाकिस्तान बना है तो उसके साथ जो हो रहा है बंदे का दिल दुखता है कि ये क्या हो रहा है नुमंगा दा खबरी को दा खबरी को न वाकई ची उस मल्क सर रवान दी वाकई ची इंसान जड़ ची दे दर्द की दामागा खलगू ची कार्य को जिनाम यौ कसु ची दी वतन द पारा कार को अलामा इकबाल हमदा ओ सर सैयद अहमद खान ओ दा टूल खलक ची तासु रायोजे के औ नन मंगललु लीडर्स दाम लीडर्स आगम लीडर दी बिल्कुल द ब्रिटिश सरा बया द हिंदुस्तान सरा और वक्ती ची मा जिक्र को ची कला पाकिस्तान जुदा शु नागा तकसीम ची केदन पागी की ची सुमरागा मंगवती ची मेरे नहीं तो वो शो द पाकिस्तान सरा ची आगा वक्त खूब बिया हम داسې لیډرز و چې هغوی د ځان دپاره نه هغوی د ټولو دپاره یو داسې ملک غوښتو چې هلته مسلمانان په خپله خوښه باندې ژوند وکړي ازادانه ژوند وکړي نن د هغه قربانیو چې کوم مونږ ګورو د هغې سیله زمونږ ډېر لیډرز چې په کوم شکل کې پاکستان ته ورکوي هغه زمونږ مخې ته دی ښه اوس داسې څه خبره چې هغه زمانه پاتې شوي ما تاسو نه تپوس نه کړي نو پلیز دا کیمره ده دا زموږ پروګرام دی اینډ دغه تاسو فیملی به زه دا یم چې هغوی کوم سیکریفایسز کړي دي کوم هلې ځلې کړي تاسو نیکو افرین تاسو ته او جی او افرین تاسو چې تاسو هم هغه مخې ته وړئ دا ډېره زیاته لوی خبر ده څه تپوس څه پوښتنه څه خبره پاتې نو پلیز تاسو زموږ کیمرې تر باندې خپل بس ډېر ویورز به ویني او څنګه تاسو خبر وکړه که نه جي نو بغیر جدوجهد بغیر محنت بغیر قربانۍ هېڅ شی چې دی نه هغه نه کېږي تاسو چې څنګه خبر وکړه زموږ مشرانو محنت وکړو پاکستان وجود کې رالو اوس زمونږ ټایم دی چې مونږ دا امپروومنټ ته څنګه یوسو دا یو انډیویژول نشي کولی او ضروري نه چې صرف هغه خلک کم ان پار دي هغې د ارسټیک کې اوبیسلی هغې سره وسایل ډیر دي کار د هغې دی خو مونږ کو هر یو کس انډیویژول خپل رول پلی کړو نو ډیر زیات او ډیر لوی امپروومنټ به راشي یو مثال ورته د جاپان ورکم اټم پې وغورځېده او هغې عام او خاص لیډر او کارکون او هر یو کس دا وی چې اوس مونږه ځان یو ځای ته رسو یو بل سره به مقابله نه کوو مونږ به ایک نمبر سیز جوړو بالکل اوس په ټوله دنیا کې وګورئ که نه نو خبره دا ده که مونږ انډیویژولي نه که مونږ هر یو کس خپله یو ځان سره فیصله وکړي چې زه به د ملک دپاره کار کوم مشر کشر ټول یو ځای که نه نو ناممکنه هیڅ هم نه دي जी तासु यो ځل بیا थैंक यू वेरी मच जी لیدونکو یو ورکو نشانه بریک کړو واپس راستان کیږو
जनाब वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा ज़िले बियास्तड़ी मुशी पखैर पुख्तनख्वा था। नेहा मलिक मेरे साथ बैठी हुई हैं और एक्टर हैं और काम कर रही हैं। तो नेहा मुझे बताएं कि जब आप कह रही हैं कि शौक़ तो बहुत था कि बहुत पहले से मैं आ जाती ड्रामों में एक्टिंग का था, तो ये शौक़ कैसे पड़ा? मतलब कोर्स आपने किसी को देखा होगा और कहाँ से इंस्पिरेशन आपको ये मिली कि भाई मुझे ड्रामों में जाना चाहिए, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, या किसी ने कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें ड्रामों में जाना चाहिए? मुझे किसी को देख के नहीं आया। ओके। लेकिन ये था कि जब व्हेन आई वाज इन स्कूल और जब मैं कॉलेज में थी तो हम लोगों की काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, ड्रामेटिक और ये वो सॉन्ग्स और मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती थी, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। एक्चुअली मुझे कोई पार्टिसिपेट करने नहीं देता था मेरी टीचर्स वगैरह, बिकॉज मैं सबसे नालायक बच्ची थी, तो कह रहे हैं कि आप पढ़ाई में नहीं अच्छी हो, पढ़ाई में अच्छी हो उसके बाद इन एक्टिविटीज़ में तुम okay. पार्टिसिपेट करना। तो खैर फिर मैंने कहा कि यार मुझे करनी है, एक्टिंग ही करनी है। जब मैं अपनी टीन एज में आई हूँ तब मुझे आइडिया हुआ कि यार मुझे करनी चाहिए। ऑब्वियसली आई एम बॉर्न एक्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता था मुझे लगता था मैं ही एक्ट्रेस हूँ, मुझे ही होना चाहिए। तो अभी भी ये लगा है थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा यार चलो जस्ट गिव इट अ ट्राई। हाँ, पहला एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स आपने कहा कि मैं वो 1 मिनट का जो है तो वो आपका एक शॉट था या सीन जो जिसमें आप थी, तो पहली बार आप कैमरे के सामने आपने देखो कि अभी जब लोग देखते हैं ड्रामा तो वो तो पता नहीं कितने मराहिल से गुजर के जाता है, जब रिकॉर्ड हो के एडिट हो के फिर जाता है। लेकिन आपने फिर जब पहली बार देखा कि ओके ये कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे बोलते हैं और ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस कैसा था? नर्वस थी आप पहले? एंड ऑफ कोर्स होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो वो बता दें। अच्छा, जब मैं पहली दफ़ा गई मुझे नहीं पता था कि ऐसे ड्रामास बनते हैं, मतलब इस तरह ऐसा ये एंगल वो एंगल, आप एक लाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने कहा बस सामने खड़े होना है, 2 लाइंस बोलनी है और बस हो जाएगा यही। तो वो जब मैं गई तो पहले तो मैं नर्वस हुई काफ़ी। मैंने कहा यार ये क्या है, इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे एक्टिंग करूँ। मैं कहूँ कि यार ये लोग थोड़ा इधर उधर देखें तो मैं थोड़ा कंफ्यूज में होना कम हो जाऊँ। बट ये था कि मुझे कैमरा शाइनेस बिल्कुल भी नहीं है, शुरू से नहीं है, तो मैं हुई भी नहीं। इसलिए फिर जब मैंने सामने गई तो ये है कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, तो मैंने उर्दू याद कर लिया, डायलॉग्स वगैरह याद किए। तो वो काफ़ी जो हमारे शहजाद कश्मीरी हैं डायरेक्टर, आई थिंक यू नो हिम, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे गुड लक, आपका बहुत अच्छा है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, डिक्शनरी बहुत अच्छी है, तो आप करें, आगे भी करें। ज़ारा नूर अब्बास के साथ था वो मेरा पहला सीन जो था। लेकिन ये था कि नर्वस में एज नहीं हुई, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया। उसके बाद जब मैं एंजॉय करने लगी तो फिर मैंने कहा कि यार अब तो मुझे और प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी अपने 2 प्रोजेक्ट के भी और कर भी रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुश्किल क्या है एक्टिंग में? एक्टिंग में रोना बहुत मुश्किल है। ओह अच्छा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक अब एक्टर्स जो हैं वो जो यूज्ड टू हो जाते हैं उनको तो बस अब 1 सेकंड लगता है, वो आंसू फौरन ले आते हैं। लेकिन मुझे रोना नहीं आता। अच्छा, बहुत देर लगती है आंसू निकालने में। अच्छा, तो मुझे बताएं कि एक्टर्स तो फिर ग्लिसरीन यूज़ करते हैं या फिर वो विक्स का लेके वो करते हैं उनका आंसू, आप क्या करती हैं अगर ऐसा सीन है जिसमें रोना अच्छा, है? मैं पहले ये या अभी तक आप रोई नहीं है किसी सीन में? नहीं, मैंने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था उसमें पहले मुझे गुस्से वाले सीन करने थे, लेकिन जब मैंने रोना उसमें स्टार्ट किया तो वो मैं डायरेक्टर को वो मुझे कहते थे कि अभी ग्लिसरीन डालो, विक्स डालो, ये करो, मुझे रोना ही ना है। मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलता था एक आंसू भी नहीं। तो एट द एंड मैंने सोप लिया, उसको मैंने ऐसे अपने फिंगर्स पे करके मैंने यूं किया तो वो थोड़ी आंखें मेरी रेड हुई तो मुझे आंसू आने लगे। तो मैंने कहा यार मुझे तो क्यों नहीं आंसू, और वो कहते यार तुम पत्थर हो, तुम क्या हो, तुम्हें आंसू ही नहीं आ रहे। मैं कहा सर अब कुछ होता है प्रॉब्लम। तो अब कुछ काम कर लिया तो अब एक्सपीरियंस हो गया कि अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि ऐसे ऊपर देखो, ऐसे ऐसे करो तो कुछ आ जाता है, आंखों में लेयर सी आ जाती है, तो वो अब ठीक है, इजी हो गया। अच्छा, तो आपको जब स्क्रिप्ट मिलता है ड्रामे का तो आप उसको, कोई भी आपका कैरेक्टर होता है, तो आप कैसे उसमें ढलती हैं, कैसे उसके ऊपर काम करती हैं, अपना होमवर्क कैसे करते हो? मेरी सिस्टर है, वो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाती है और मुझे याद हो जाती है। लाइक मुझे ऐसा होता है कि जब मुझे कोई सुना रहा हो ना कोई बात, तो मैं उसको साथ साथ इमेजिन करती हूँ। मेरे माइंड में पता नहीं क्या है, मुझे जो बात होती है ना मैं उसको उस चीज़ से रिलेट करके मैं उसको इमेजिन करना शुरू कर देती हूँ। तो जब मेरी इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है तो मुझे पता चल जाता है कि यार अब इसमें आगे ये होगा, और वही होता है एग्जैक्टली। मुझे पहले से ही अगर थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए स्क्रिप्ट का तो मुझे फिर आगे पता चल जाता है कि अब स्क्रिप्ट में एंड में ये होगा और बीच में ये होगा। तो ये है कि मुझे कैरेक्टर, जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था वो नेगेटिव रोल था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ ही नहीं, नेचुरली भी नहीं हूँ। और तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे, आपको पता है जितने भी नेगेटिव एक्टर थे, मुझे कि वो नहीं, जब हम देखते थे उनको ड्रामों में या उनको फिल्म में देखते तो
आम जिंदगी में सबसे स्वीट वही होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ है वो सबसे स्वीट होते हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं। तो वो यही हुआ कि जब मैंने नेगेटिव किया तो बाहर मुझे सब कहते थे तुम तो बड़ी गुस्से वाली हो, तुम तो बहुत बदतमीज़ हो, तुम तो बहुत लड़ाकी हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ड्रामे में बहुत मारा है और बदतमीजियाँ और शाउट ये वो। तो मैंने कहा ये तो मैं रियल में करती ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे मुझे लोग जज कर रहे हैं। बट ये था कि अच्छा एक इम्पैक्ट लोगों पे रह गया था। मुझे सब लोग वही जोया के नाम से, जो उस प्रोजेक्ट में मेरा नाम था, उसी के नाम से जानते हैं, तो ये अच्छा लगता है मुझे। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि अभी पहले सिर्फ ड्रामे होते थे या फिल्में या कमर्शियल, अब तो टिकटॉक आ गया, तो आप हैं टिकटॉक? नहीं, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। अच्छा। मैं टिकटॉक बनाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे। वैसे ही फन टाइम के लिए यूज़ करती हूँ, कभी स्टॉक करती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऐप है ये। एक आई थिंक मुझे लगता है कि उनको इससे तो बहुत ज़्यादा। फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे नहीं, है, मैं कौन सा सिर्फ ऐप? इंस्टा और स्नैपचैट यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। ओके, फेसबुक पे भी नहीं, नहीं है? फेसबुक पे नहीं। पहले थी बचपन में, जब छुप छुप के फेसबुक आईडी फेक नाम से बनाते थे। तो अब क्यों नहीं है। फेसबुक पे क्यों नहीं? क्योंकि तो सबसे पुराना है और सोशल अच्छा, मुझे प्लेटफॉर्म। पहले वो यूज़ करना था, अब तो इतना अपडेट हो गया और मुझे अब वो यूज़ भी नहीं करना आता और इतना वो यूसेज में है ही नहीं। फेसबुक पे इतना नहीं है। स्नैपचैट और इंस्टा आजकल तो बहुत फेमस है, तो इंस्टाग्राम हाँ, तो मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम active पे रहती क्या हूँ। डालती हैं फिर? क्योंकि अभी तो इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने भी रील्स शुरू कर दी हैं। Exactly. ठीक है, तो आप बनाते हो बिल्कुल वो भी ऐसे कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस, वो बिल्कुल वही चीज़ कंटेंट वो जो टिकटॉक के ऊपर है वो वहाँ भी देने के लिए उन्होंने एक बना दिया ऑप्शन। तो इंस्टाग्राम पे आपकी ज़्यादातर किस तरह के आप चीज़ें डालती हैं? पिक्चर्स डालती हैं, रील्स डालती हैं, क्या होता है आपके इंस्टा पे? अच्छा, मैं इंस्टा पे इतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ ही नहीं। मतलब मैं महीने में एक दफ़ा अगर मैंने कोई पिक्चर ले ली है तो मैं वो पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन ये है कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। उसमें वो काफ़ी साउंड्स वगैरह आते हैं इंग्लिश, हाँ, तो उन पे काफ़ी मैं वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन वीडियोस, अच्छा, या वो मैं बनाती हूँ इंस्टा पे। अदरवाइज उसके अलावा एज मैं इतना यूज़ नहीं करती। हाँ, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती हूँ, दैट्स इट। ठीक है। तो ये बताएं कि आपको एक्टर्स कौन पसंद है जिनको आप देखती हैं, जिनका काम देखती हैं और आप कहते हैं मैंने भी एक दिन इनकी तरह काम करना है, या जिनका काम जो आपको पसंद हो ना? जैसे कि अगर आप किसी को शाहरुख खान पसंद है तो जाहिर सी बात है शाहरुख की मूवी आएगी, तो किसी को सलमान, किसी को टॉम क्रूज। तो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसका ड्रामा आता है और आपको पता है ये फ़लाँ चैनल पे है तो मैंने ये इसका ड्रामा देखना है, ये मैंने फॉलो करना है उसको? पाकिस्तान में मैं तो अभी बहुत ज़्यादा, एक तो फैसल कुरैशी, उनके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूर काम करना चाहती हूँ, फैसल कुरैशी के साथ और फिरोज़ खान के साथ इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर। और फवाद खान, वो इतने प्रोजेक्ट कर नहीं रहे हैं अब, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट करें जैसे वो पहले कर चुके हैं इतने फेमस प्रोजेक्ट्स। तो अभी अगर उनका आए तो उनका जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैंने तो खैर उनके सारे ड्रामे जितने भी थे तो ये 3 एक्टर्स वो हैं जिनकी कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप देखती हैं? हाँ, इनके मैं मिस नहीं करती, स्पेशली फैसल कुरैशी और फिरोज़ खान। हाँ बिल्कुल। और आप फेरोज़ खान और फैसल कुरैशी की बात कर रहे हैं तो वो तो कराची में हैं, तो फिर आप कराची जाएंगे तो तब तभी होगा, क्योंकि दोनों मेरे ख्याल में किसी ना किसी प्रोजेक्ट में वहीं भी होते हैं, जैसे कि हम हैं इस्लामाबाद में तो वो कराची में, तो फिर ये क्या होगा? यही तो मैं कह रही थी कि जो एक्चुअली मेन जो अच्छा काम है वो तो कराची और लाहौर में, इस्लामाबाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो ये अच्छा हुआ है कि हम चैनल जो है वो इस्लामाबाद में आ गए, तो थोड़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और काफ़ी ड्रामाज जो हैं वो यहाँ पे शूट हो रहे हैं इस्लामाबाद में। लेकिन ये है कि अगर हमका कोई ड्रामा फैसल और फिरोज़ करेंगे तो प्लीज़ आकर मुझे मेन लीड पे लें अपने साथ। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सेट के ऊपर जाहिर सी बात है डायलॉग्स होते हैं, कभी कभी ऐसे भी एक्टर होते हैं कि जिन्होंने इतना सारा काम किया होता है वो एक लाइन में फंस जाते हैं। आपके साथ कभी हुआ? मेरे साथ बहुत हुआ है। अच्छा, बहुत हुआ है। आप जब पढ़ते हैं ठीक है, जब वो कहते हैं एक्शन, एग्जैक्टली नहीं, एक एक्शन के बाद तो आप बिल्कुल अच्छा करते हो, लेकिन जब कोई मिस्टेक हो जाए या उनकी तरफ से या जो आपके साथ नहीं मैं ये कहती हूँ कुछ लाइंस जो नहीं वो कोई बीच में बोल देना तो बस आप फिर उसी पे अटकते रहते हो। मुझे ये होता है कि अगर पीछे से किसी ने बोल देना 1 मिनट वेट कर लें, और मैं उसमें सही अपने उसमें आ गई हूँ जोश में कि यार अभी मैंने डायलॉग बोलना है, और बस उसके बाद फिर मैं अटक जाती हूँ। फिर मुझे 1 घंटा लगता है उस बात को रिपीट कर करके। लेकिन ये है कि अच्छा है, जल्दी से मैं उसको समझ आती हूँ, एकदम अपने आप को ऐसे स्टॉप करती हूँ, फिर सोचती हूँ, डायलॉग दिमाग में बिठाती हूँ, फिर बोल देती हूँ। ठीक है, सही है। ये बताएं कि म्यूज़िक सुनती हैं आप? कौन पसंद है आपको म्यूज़िक में? पाकिस्तान में मुझे कहीं भी
पाकिस्तान में आतिफ असलम सबसे अच्छे हैं, नसीबो लाल बहुत अच्छी हैं। आतिफ असलम ने एक्टिंग भी की, आपने देखा उसका प्ले? हाँ मैंने देखा, कैसे एक्टर हैं? वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे, और उनका जो आवाज़ है ना, वो डायलॉग डिलीवरी और ये वो बहुत ज़्यादा उन पे सूट कर रहा है, उनको करनी चाहिए और भी एक्टिंग। लेकिन सिंगर आई थिंक पाकिस्तान में मुझे सारे ही अच्छे हैं। अभी जो आई थिंक आया वो कैफी खलील, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं जिनका आजकल काफ़ी फेमस गाना है। और इंडिया में मुझे अरिजीत सिंह पसंद है बहुत ज़्यादा। जी, अरिजीत सिंह। अच्छा अच्छा। अब ये बताएं कि जब कैरेक्टर आपको मिलता है तो स्क्रिप्ट कितने दिन पहले शूट से लेती हैं आप, और उसके ऊपर फिर होमवर्क आप करती हैं? यार मुझे 2 दिन पहले स्क्रिप्ट मिलती है। मैं खुद लेती हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, तो मैं वो बस अगर कुछ स्टार्ट कर दूँ पढ़ना तो मैं उसको ख़त्म करके ही मैं छोड़ती हूँ, ऐसे हाफ करके नहीं। तो मैं 2 दिन पहले स्क्रिप्ट लेती हूँ, उसके मैं बैकग्राउंड सीन्स पढ़ती हूँ, ज़्यादा उन पे फोकस करती हूँ कि मुझे बैकग्राउंड पता हो, तो आगे फिर स्टोरी आपको पता है, खुद ही आपको पता होता है कि यार अब ये वाला सीन है तो इसमें क्या है बात कर सकते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी है फ़िलहाल अभी तो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप आई। अभी आप नई आई हैं, अभी आप और काम करेंगे ना। ऑफकोर्स जब आप मेहनत करते हैं और आप में टैलेंट हो तो स्क्रीन जो है वो किसी का लिहाज नहीं करती। Exactly. ठीक है, अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हो तो वो भी दिखाई देता है। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो ज़बरदस्ती कोई सिफारिश से या कोई वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो वो चुप नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई आपको दे नहीं सकता वो स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच जी, आप के लिए बेस्ट विशेज़ हैं जी। और अभी हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक। जीलिदुन को वेलकम बैक टू पखैर पुख्तनख्वा ज़िले बियास्तड़ी मिशी पखैर पुख्तनख्वा था जनाब मा सर उदासी उजवान नास्ते चे अगई एंटरप्रेन्योर दी अगई चे दे फलाही कारून हम कई पदी मालकन सर दगई ताल्लुक ते मा सर मंजर खान प्रोग्राम के नास्ते स्तड़ी मिशी। वालेकुम सलाम, څنګه تاسو خیر؟ تاسو خی جوړي خیر الله شکر جی. نو درته وایي چې اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي نه تاسو سبق ویلې دی، نو دغه تاسو راته شو که تاسو ژوند ځکه اکثره خلک داسې دي چې هغه خود کې پی سره تعلق کې خود سبق ته پاره یا دغه فیملی ډیره مخ کې شي شوی، نو تاسو لکه خپل از سټوډنټ وایي چې تاسو از سټوډنټ د خار ته راغلی وي کنه تاسو فیملی مخ کې نه دلته اوسېده؟ زه په 2012 کې از سټوډنټ راغلم خاجي د کور نه فیملی خو زما ملکن کې اوسېږي، او د هغې نه ما خپل ایجوکیشن چې کوم دی شریعن لا د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي نه ما په 2017 کې زه ګریجویټ شوم. ډېر ښه. د هغې نه پس چې کوم دی ما خپل پریکټیسینګ سٹارټ کو، پریکټس ایز ا لویر سٹارټ کو په اسلام آباد بار ایسوسیشن بار کونسل سره په ایفیډ کچهری کې. نو ایز ا پریکټیسینګ لویر ما مختلف فیلډز کې کار کړی دی، کریمینل، سیول، کارپوریټ، او وس زه چې کوم ستاسو مخې ته ناست یم نو زه ایز انټرپرینور راغلی یم چې لکه زمونږ کم ځوانان دي هغوی ته د جاب ضرورت ولې پیښیږي او هغوی ولې جابلیس دي. زما مین مقصد د خپل ځوانانو دپاره دا دی چې هغوی د جاب د کانسیپټ مکمل د خپل ذهن نه وباسي. لکه دوی په خپله وړوکې غونډه کې سټارټ اپ والي، وړوکې غونډه کې خپل بزنس خپل مهنت شروع کړي، خپل بزنس شروع کړي. وس زه په خپلم چې کله کووډ راغی نو کووډ زما په ژوند کې ډېر غټ ټرن راویستو. ښه که بد؟ ښه. نو خلک خو ترې بد واخیستو، خلک خو کور کېناسته او الټه ټپ شو، خو هغې ماله یو ډېر غټ اپرچونیټي راکړه چې زه ریل اسټیټ بزنس ته شفت شوم. دې خوا ریل اسټیټ بزنس ته چې شفت شوم نو هغه ما خلک وایي د روپو پسې روپۍ راځي، زه هم د روپو پسې روپۍ نه راځي، د مازغو پسې روپۍ راځي. ځکه چې کله زه رالم نو ما ځان سره په سټارټ کې 4 to 5 میلیون انویسټمنټ راوړو او هغه زما ودین 3 days سټک شو. یو کال هغه سټک و. دا یو کال چې سټک و نو په دې دوران کې د یو کال نه د کله چې سټک شو د دې نه پس د یو کال دوران کې الله شکر دی ما خپله کمپني هم جوړه کړه، مارکیټینګ کمپني، او ما خپل په مارکیټ کې یو خپل نوم جوړ کو په خپل پوره پاکستان کې، خپله سیمه کې په چې څونه ریل اسټیټ بزنس کیږي په اسلام آباد کې، په پوره پاکستان کې الله شکر دی سرمایه اوس ډېر خلک پیژني. نو ما خپله سرمایه چې کم دی ته وایي
سرمایه نوم ما ځکه ورکو چې په دې باندې ما د خپل ژوند چې څه زده کړي وو هغه ټوله سرمایه په دې باندې ما لګولې وه د دې سرمایه نوم دپاره ما ډېرې منډې وهلې دي ځکه چې په دې باندې ډېر زیات ابجکشنز ما ته لګېدلي وو خو لکه ما بیا هم د هغې خلاف لکه ما دغه وکړو چې لکه هغې ته ودرېدې هغه مو face ودرېدم کړ. او ما ورته وویل چې لکه دا نوم شاته زما سټرګل دی او زما خپله ټوله سرمایه په دې لګولې ده د پیسو سرمایه نه ما چې په ژوند کې څه زده کړي هغه ما په دې لګولي ځکه چې کله زه ګریجویټ شوم د هغې نه پس په دې دوران کې چې کله ما پریکټیسینګ سټارټ کوو نو زه شرم پې نه محسوسوم ښه فیملی بیکګراؤنډ نه تعلق ساتم خو لکه ما ځان پسې شاته نه کښتۍ ټولې سېزلې وي چې اسلام آباد ته ایجوکیشن دپاره راغلم ما به ځان پسې ټولې کښتۍ سېزلې وي ما ټول سیسټم چې د روپو ما به په کار وي 1000 روپۍ به په کار وي نو ما به د کور نه 15 روپۍ اخیستې لکه پای کې سخته طرحه ما ټوله تېره کړه چې کله ډیګري کمپلیټ شو نو ډیګري نه پس بیا ما ته فیملی وی چې ستا فاینانشل سپورټ پکار موږ به درکو مې نه چې ستاسو نه 1000 روپۍ وغواړم نو ټول عمر به غواړم چې ستاسو نه ونه غواړم یو کال 2 کاله تکلیف ته ان شاء الله زما ژوند به ډیر مخکې ډیر ښکلی روان شي ښه بیا تاسو چې کوم دی سرمایه په نوم باندې مارکیټینګ کمپنۍ چې کوم دغه شروع کا او اوس دا وخت تاسو سره څومره خلک کار کوي و زما سره الله شکر دی په دې ټایم کې 20 پلس کسان ما سره کار کوي زموږ فیملی دا 20 پلس او په دې کې الله شکر دی زموږ سره ډیر ملګري داسې جوړاو شو زموږ سره شامل شو چې هغو ماشاءالله اوس خپلې کمپنیانې کولاوي کړي ډېره ښه خبره او هغو ډېر مخکې لاړه او زه پرې خوشحالېږم چې زما نه څوک ملګري جدا شي نو هغه د یو مقصد دپاره ښه مقصد دپاره جدا شي چې هغه ترقي وکړي نو مونږ په ترقۍ باندې د بل خوشحالېدل پکار دي نه کې چې پی ورته ایږدو یا خپې راکاږو یو مسله مونږ پښتنو کې دا ده چې مونږ اپریسیشن ډېر زیات کم کوو مونږ شاته چې کم ګوسپس دي هغه کوو خبرې کوو خو اپریسیشن نشته مونږ کې ډېر زیات کم دی دا دلته کې د ډېرو خلکو د اپریسیشن ډېر زیات ضروری دی چې کوم ځای کې چې غلطي تاسو پوینټ آوټ کوئ هغه ځای کې چې یو کس صحیح کار کوي نو تاسو هغه اپریشیټ کول پکار اپریشیټ کړئ ښه جی تاسو فلاحي کارونه هم کړي د هغې باره کې راته وایي مونږ خو واړه واړه چې کم بیک ډور مونږ چې څونه تنظیمونه دي ملګري یاران دوستان دي ځکه چې تاسو فوکس ځوانان دي and of course فیمیل هم دي که نه جی نو زمونږ چې کوم ملګري دي هغوی خپله مختلف ادارې دي د هغوی چې څونه فاینانس وغیره پکار یې مونږ ورته بیک ډور ورکوو او الله شکر دی اوسه پورې ما خپل نوم چرته کې وړاندې نه ده راویستی په دې کې نو هغه زه کوم الله شکر دی هغه زه به بیک ډور باندې کوم او هغه به پټ لاس باندې ډېر ښه ښکاري داسې کوم تنظیمونه چې هغه د ښځو یا د ځوانانو لپاره څه داسې اکټیویټیز کوي چې هغې کې تاسو سپورټ کوئ اوس دا هاکس ویژن چې کوم دی هاکس یوت ویژن د هغوی سره اوس ما کولابریشن کړی دی او هغوی سره زمونږ اوس دا دی انشاءالله یو ډیولپمنټ باره کې پیس بلډینګ باره کې ایکسپورا روان ده کانفرنس دی 19-20 فبروري باندې ځکه ما درته داسې چې تاسو کوم تنظیمونه هغه تنظیمونه چې هغه خوراکي توکي خلکو ته ورکوي یا د هغه خلکو سره تاسو هیلپ کوئ چې کوم ایجوکیشن کې کار کوي یا هغه تنظیمونو سره کار کوي چې کوم هیلث لپاره کار کوي زما سوال داسې و ښه مونږ مختلف لکه هیلث والا سره مونږ کوو لږ ډېر سپانسرشپ ورکوو خو زما مین فوکس چې په دې ټایم کې کم دی مین فوکس زما په یوت ډیولپمنټ باندې دی چې زه په پاکستان کې یا په خپله سیمه کې دا خلک دونه انکرج کم چې دوی خپل ځان له په خپله د بزنس یا د کاروبار یا د روزګار مواقع په خپله جوړې کړي نو په دې ټایم کې چې زما مین چې کوم د زندګۍ مقصد دی دا یوت ډیولپمنټ دی چې دوی خپل د ځان ته دا نه وایي چې زما جاب نشته حکومت جاب نه راکوي یا حکومت مونږ له څه ونه کړه حکومت په څونه جابز افورډ کړي اوس زمونږ په ملک کې چې نه 24-25 کروڑ آبادی ده 24-25 کروڑ کې تاسو واخله چې 10 کروڑ ته ضرورت نشته دا 14-15 کروڑ نوکریانې زمونږ ملک څنګه افورډ کړي څنګه ورکړي دا د دنیا یو ملک نشي ورکولی دا نه چاینا ورکولی شي نه رشیا ورکولی شي نه امریکا ورکولی شي ایز ا لویر تاسو چې کوم دی دا دوی تاسو خپل پریکټس کوئ اور څه ډفرنٹ دی آئی مین لایک تاسو یونیورسټي چې کوم د هغه انټرنیشنل سټوډنټس هم هغې کې سبق وایي راځي او د پاکستان بلکې د نړۍ په سطح باندې چې کوم دی هغه خپل نمبر لري چې کوم دی هغلته نو دا راته وایي چې خپل یونیورسټي باره کې یا چې که تا هغې نه سبق ورکړی ایز ا لویر نو څه فرق دی آیا دا چې شهري طور باندې تاسو زیات معلومات لرئ د هغه سټوډنټ نه چې کوم به نور یونیورسټي کې سبق ویلي که څنګه بیسیکلی مونږ شریع لا کړي ده نو شریعه دا زمونږ
د شریعت سبجیکټس جدای د لا سبجیکټس چې کم دي په نور یونیورسټیز چې کم دي هغه مونږ خامخا وایو خو زمونږ 40+ سبجیکټس چې کم دي دا د شریعي نو مونږ چې په بل انسټیټیوټ کې خلک 40 سبجیکټس په پوره ډیګري کې وایي مونږ 70+ سبجیکټس وایو په دې کې شریعه بیس دي په دې کې چې کم اسلامیک کریمینل لا ده په دې کې کم اسلامیک فیملی لا ده په دې کې چې کم زمونږ نور څونه اسلامیک سره ریلیټډ کم لاز دي هغې کې مونږ ته هغوی باقاعده کمپیریټیولی انګلیش لا دا مونږ ته ټیچ کوي په دې کې هغوی مونږ ته دا ویلي دي چې لکه تاسو به څنګه د بل لایر نه تاسو ډفرنټ څنګه یي ځکه تاسو دا ټاپک ډېر انټرسټینګ دی او زه به غواړم چې موږ داسې یو پروګرام ولرو چې دا موږ تاسو نور واضح ته شي ځکه زما په هفته کې یو پروګرام وي د فرایډې پر ورځ نه کې ما سره لایر راځي نو موږ مختلف سوشل ایشوز یا داسې کم های پروفایل کم کیس یو هغه موږ وایو موږ غواړو چې خلک هم دې باره کې اویرنس ولري ایجوکیټ شي چې به صحیح ده زموږ ته د پاکستان کې قانونا زموږ څه رایټس دي د نورو خلکو سره رایټس په دې باندې موږ خبرې کوو نو هغه ته اکثره دا راځي چې لکه تاسو د شرعي لا خبرو کوو نو هغه څومره پرسنټ شته دی د پاکستان په عدالتونو کې لکه هغې خبرې ته څومره کتلې کېږي بیا د تاسو دواړه څنګه کوي نو دا زما ذهن کې سم ډېر شي کوېسچنز یو دم راغله خو چونکې نن د هغې ورځ هم نه ده انشاءالله کمینګ پروګرام کې به زه تاسو سره ډسکشن وکړم چې لږ موږ ته واضح شي څه مطلب څه فرق څنګه دی او دا چې تاسو شرعي لا ده نو دا تاسو ته څومره په پریکټس کې څومره هیلپ کېږي یا اورېدلی کېږي یا څنګه ځکه چې که تاسو ګورئ قانون چې کوم دی هغه د برټش د وخت چې کوم دی هغه دلته کې دی صحیح دی جی نو هغې کې ډېر کم داسې سیزونه دي چې هغه زموږ د شریعت څخه هغه وخت کې خو چې کم دی نو ټول یو هندوستان او برټش سمراټونو هغې اولې سره به ځینې تپوسونه زما ذهن کې دا وخت راځي خو چونکې تاسو راغلي ایز ا انټرپرینر نو تاسو داسې کم خبره داسې کم تپوس چې هغه زما نه پاتې شوي او تاسو وایي چې نه هغه کون یا هغه خلکو ته رسول ډېر ضروري دي نو پلیز دا جاب دا مسله چې کوم ده چې خلک دی خوا وایي چې مونږ ته جاب نه راکوي حکومت او بار بار د دې الزام په حکومت لګوي وس په بازار کې چې ناست دی یو پیزار ګنډلو والا موچي ناست دی زه وایم چې هغه زموږ د ګورنمنټ امپلای نه ډېر زیات ښه دی ځکه چې د هغه سره هنر دی هغه په هغه هنر باندې ښه په عزت سره ښه پر روپۍ ګټي دا د چې د پاسه پې زور نشته خپلې مرضۍ جاب کوي هغه انټرپرینر دی هغه ښه یو بزنس کوي زمونږ خلک په دې شیزونو کې آر محسوسوي وس څنګه آر محسوسوي په تاسو یورپ ته لاړ شئ چې د کم رسټورنټ کې تاسو خوراک کوئ یا هوټل ته ورشئ د هغې اونر به پخپله هلته کې سروینګ هم کوي هلته به پخپله باقاعده هغه کلینینګ سویپینګ هر څه به پخپله کوي شرم پکې نه محسوسوي او هغه به د کال میلیونز آف ډالرز ګټي زمونږ خلک څه کوي زمونږ خلک ځي سعودي ته ځي دوبۍ ته ځي قطر ته ځي یورپ ته ځي هلته کې به هر یو کار کوي خو په خپل ملک کې چې کوي نو پای کې شرم محسوسوي نو کاروبار چې کوم کانسیپټ دی زمونږ مذهب مونږ ته همیشه د کاروبار کنسیپټ راکړی دی هغه مونږ ته چرته هم د نوکرۍ کنسیپټ نه دی راکړی په مونږ نوکرۍ دا کانسیپټ مونږ کې دا برټشز راچولی دی برټش راچولی دی چې تاسو جاب کوئ تاسو ته په تنخواه میلاویږي تاسو ته به سر خطاب میلاویږي تاسو ته به په فوج کې برتي کیږي تاسو ته به مراعات میلاویږي خپله په برطانیه کې داسې نه ده څنګه چې تاسو داسې ډېر ریسټورنټس ته تللی ما داسې ډېر ځایونو ته ځم چې د هغې اونر پخپله خپل کار کوي پخپله کار کوي او دا دلته کې دا په پاکستان کې چې کوم دی دا څیز یا زموږ دا وایي چې په ایشیا کې دا یو څیز دی چې خلک دې دپاره امپلای ساتي ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ جی ستاسو ته راتګ تھینک یو ویری مچ جی شازیا کړي پکوړه تیار شو او جی زموږ کړي پکوړه تیار شو ما ښکاري پوره کلي له تیار کړی ده مقدار زیات دی صحیح تھینک کړي زیات تیاریږي که نه هغه یو پلیټ تیاریږي نه او که نه دا خبره خو ده بیا زموږ فیملي م غټه ده که نه جی جی تاسو وړوکې خبره به زه بل ایډ کول غواړم د بیروزګاري باندې ما یو ټاپک شروع کړی دی بیروزګاري خلاف زه لګیا یم چې بیروزګاري نه دا یو مرض دی دا زموږ د پاکستانو یو مایند سیټ دی د دې علاج د هیڅ چا سره نشته د دې علاج د هر یو انسان سره پخپله دی چې په دې باندې خپل کاروبار خپل منډه تړله شروع کړي او دا کاروبار د بیروزګاري ختم شي تھینک یو جی لیدونکو پروګرام پای ته ورسېدو په لوی الله مو سپارم د الله په امان